افغانانو شل ځله درته ویلي وو چې پیسې مه خرابوئ خو تاسو سره ډېرې شوي دي. دلته افغان کډوال په پاکستان کې راپاڅېدل، ځان له شناختي کارډونه جوړ کړه او بیا دا وی چې موږ به په دې باندې پاسپورټونه جوړ کړو او په دې باندې او بیا موږ بهر ملکونو ته ځو او بلا کسان په لامل او لازم راځي په پاکستان ته او زم په بیا بار ملک ته، ځکه چې هغوی وایي چې بس موږ شناختي کارت جوړ کړی دی، بیا هم د پاسه د هغې نه پاسپورټ جوړ کړی دی، اوس خو به موږ پاخه پاکستانیان یو، خبره ختمه شوه. خو چې ما تاسو ته ویلي چې کوم نوی سافټویر د دې لپاره جوړ شوی دی چې هغه څنګه ستا پاسپورټ چک کړي په ایرپورټ باندې، چې کله ته د بار نه راځې یا ته د پاکستان نه بهر ته ځې، نو هغه ورسره ستا غونډ فیملی ټري چې کومه ده نو هغه راشي، او چې کوم ځای کې ستا هغه فیملی ټري ونښلي نو هغوی ته پته ولګي چې دا پاسپورټ چې کوم دی دا بوګس دی، ځکه چې د پاسپورټ نه شناختي کارډ ته لاړ شي او شناختي کارډ کې بیا هغه ټوله فیملی ټري وکتلی شي او په هغې کې چې په کوم ځای کې خنډ راشي نو دوی ته پته ولګېده چې دا ټول پاسپورټ چې کوم دی نو دا بوګس دی. تقریبا پرونه داسې د پیښور د ایرپورټ په شموله د کراچۍ په ایرپورټ باندې پر دوه ایرپورټونو باندې تقریبا 19 داسې افغان وګړي ګیر شوي دي چې هغوی سره د پاکستان پاسپورټ او هغه په گرفتار شوي هم دي او پاسپورټونه هم ترې اخیستل شوي دي. نو دغه شان ډېر کسان دي چې هغوی د پاکستان پاسپورټونه اوس هم جوړول غواړي، شناختي کارډونه اوس هم جوړول غواړي او په هغوی باندې هغوی 10 لکه روپۍ ورکوي. نو زه تاسو ته نه نصیحت کوم چې دا مه کوئ، ځکه چې پاکستان اوس د دې لپاره کومه مشینري راوښکه، کوم سافټویر یې راوښکله، کوم شیزونه یې راوښکله، نو تاسو ته په یو طریقه باندې هم ځان نشئ ساتلی. خامخا به پته لګي چې ستاسو شناختي کارډ به هم بوګس راخیږي او ستاسو پاسپورټ په هم بوګس راخیږي. که تاسو وایئ که نه چې د پاکستان دا معامله داسې په سړه روانه ده، نو د دې لپاره مختلفې سافټویر لګیارې تیاریږي او تاسو ته چې بیا پته ولګي چې کله دا ټول سافټویر برابر شي او انسټال شي نو تاسو ته پته ولګي په لاس کې هم د شناختي کارډ نیولي د پاکستان او ته به ورته وایې چې زه خو د پاکستان شناختي کارډ ما جوړ کړی دی او دا خو ما په 1977 کې جوړ کړی دی او 78 کې مې جوړ کړی دی، او چې هغوی د نوالي او وی ګوري نو وی به چې ته د کوم قوم سره تعلق لرې، د کوم خیل سره تعلق لرې، په کوم ځای کې ستا شاملات دی، په کوم ځای کې ستا د ماما زوی دی رو، په کوم ځای کې ستا د ترور زوی دی رو، په کوم ځای کې تا رشته کړې وه، د کوم ځای نه تا رشته کړې وه او چا تا سره رشته کړې وه، په کوم وخت کې درسره کړې وه، په کومو شرایطو یې درسره کړې وه. نو دې کې داسې خلک هم شته چې د خلکو په فیملی ټریز کې ځان ورچولی دي او بیا د چا په خاندان کې چې ځان ورچولی دی نو د هغې د خاندانه د 2-3 کسانو نه علاوه د نورو کسانو نومونه هم نه ورځي چې په دغه خاندان کې نور څوک دي. نو د چا په خاندان کې چې ځان ورچولي نو ورته وایي چې ښه دا یو خو ځان له پلار کړی دی، دا 3 د پکې رونه دي، دا 2-3 د پکې خویندې دي، اوس ته ماته ووایه چې د دوی د ماما زامن څوک دي، د دوی د ترور زامن څوک دي او ستا د پلار د ترونو څو نومونه دي او ستا چې دا پکې مور پکې تا ځان له ظاهره کړې ده د هغې کمې خویندې دي، د هغوی څو نومونه دي او کم ځای کې واده دي. نو معامله دې حد ته اوس راورسېده. نو خدای ته وګوره د پاکستان شناختي کارډونه که تاسو جوړ کړي او په هغې باندې اوس ځان له پاسپورټونه هم جوړ کړي نو هغه شی هم اوس بیکاره شو، دغه مسله هم ختمه شوه. لهذا که تاسو دې ځای کې بنګلې جوړې کړي دي، جنګلې هم جوړې کړي دي، په کروڑونو روپو کاروبارونه هم جوړ کړي دي، ځان له یو ژوند جوړ کړی دی، نو مهرباني وکړئ په وخت باندې دا هر څه وباسئ او خپل ملک ته واپس لاړ شئ. ګنې دې ځای نه بیا تش لاس روان یې او تاسو په خدای یقین وکړئ چې بیا به هلته بیا ستاسو سره ډوډۍ او د رزق درک هم نه لګي.